أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دا سورة الأحقاب ته اور دې سورت مخکینی سورت سره مناسبت دا ده چې مخکینی سورت کې په 18 نمبر آیت کې د سورت عنوان ذکر شوی او چې تاسو د شریعت تابعداري کوئ او د شریعت په مقابله کې نه بس او د هیڅ چا ما اوري. په دې سورت کې دغه مسالې مزید وضاحت ده چې دا ولی اسباب یې سدي وجوهات یې سدي د شریعت ولی ومنو نو هغه وجوهات او هغه علتونه چې کوم دین په دې سورت کې ذکر شوی دي چې په دې وجه باندې د دې سورت مرکزی عنوان چې کوم دی هغه د بکول سوالونه دي چې کوم په توحید باندې مشرکانو طرف نه کېدل او د سوالونو د بکول خلاصه دا د شریعت یقیني ثابت دین دی صحیح دین دی او بده کې دا شک شوبې سوال نشته. دا سورت دلته قرآن کې 46 نمبر دی په نزول کې چې د اسمان نه نازلېدل دا 66 نمبر سورت په ترتیب مصحفي کې 46 او په نزولي کې 66 دی. خلاصه د سورت چې کوم دی هغه ترغیب ورکول دی قرآن طرف ته په اول سر کې چې تاسو قرآن زده کړئ او د دې باندې عمل وکړئ او د ژوند مقصد یې وګرځوئ. په 2 نمبر آیت کې دغه مضمون ذکر کیږي او بیا دلایل عقلیه ذکر کیږي په دغه مسله باندې سره د زواجر نه چې کوم خلک یې نه مني د هغې دپاره زواجر ذکر کیږي. دا د سورت خلاصه سبق شو. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم الله پوهیږي په معنا د حروف باندې. تنزيل الكتاب نازل الذي كتاب من الله العزيز الحكيم. طرب الله تعالی نه د غالب او حکمت والا دی. نو دا آیت دا ترغیب شو قرآن ته چې دا کتاب کوم تاسو مخې ته پروت د عام کتابونو شان کتاب یې مګنئ. د دې نزول د الله تعالی طرف نه شوی دی د سي الله چې غالب او حکمت والا ذات دی لوی ذات دی د هغه ذات کتاب دی. نو د دې عظمت او لویید په جندل پکار دي دا غي نه با چې کوم احکام بکی د ذهن ته خپل معنی کوشش او باقي باندې عمل کول آسان شي. خو چې کله د کتاب اهمیت نه پیژندل شوی نو بیا ورته کې اثر نه پیدا کوي. نه په اول سر کې ترغیب شو قرآن ته. الله تعالی ما خلقنا السماوات والارض موږ نه دي پیدا کړی اسمانونه او ځمکه وما او هغه څه بینهما چې په منځ کې دي الا بالحق مگر د پاره د حق واجل مسمى ادروینټه مقرری پوری وي. ځمکه او اسمانونه الله پیدا کړلی د منځ کې کوم مخلوقات د الله تعالی دي او د یو حکمت د پاره پیدا کړی دي د مقرری نیټه د پاره دي. دا آیتونه او دا خلاصه ذکر کولو مطلب دا دی چې دوباره ژوندون ثابت دی دوباره به خلک ژوندې کیږي د هغې دپاره دلایل دي. الله تعالی فرمایي والذین وحق کسان کفروا چې کافران دي عما انذروا معرضون به کوم څه باندې چې یارولې کېږي د هغې نه مخ اړئ. کافران د هغه خلک دی چې کوم مدته په قرآن باندې نصیحت کوي د قرآني آیتونه ورته وي نو دې ته سره غوږ نږدي او مخ ته اړئ. دا د کافرانو علامات ښیي. نو دا زجر شو د هغه خلکو دپاره چې کوم معرضین عن القرآن دي د قرآن خپل ژوند مقصد نه ګرځوي غیر ضروري ګڼي یو سره دشمني مخالفت کوي. نو دغه د باره کې الله تعالی طرف نه رټل ذکر شو زجر ذکر شو. قول ورته ووایه ارأیتم ما تدعون من دون الله ارأیتم خبر راکې ما د هغه څه باره کې تدعون تاسې رابلئ من دون الله د الله نه بغیر اروني ما ته وښایي ماذا خلقوا چې پیدا کړي من الارض بزمکې ام لهم شرک فی السماوات یا دوی دپاره شراکت شته په اسمانونو کې ایتونی ما ته راوړی دی کتاب من قبل هذا یو کتاب مخکې د قرآن نه او اثارات یا را نقل شوی وینا من علم د علمنا ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یئ. دې ځکه کې د شرک په تردید او د هغې باطلوالي دپاره الله تعالی د دوی په د شرک دننه د دلیل مطالبه وکړله او د دلایلو مطالبه خلاصه دا ده چې تاسو شرک باطل دی. ځکه چې کله د یو مسأله ته ثابتې نو هغه به د عقل نه ثابت کړي نو عقلا هم تاسو د کم شرک چې کوي دا قلم خلاف دی
ځکه دا خو تاسې منئ چې اسمانونه ځمکه او مخلوقاتو کې هېڅ شی هم دې بتانو دې قبرونو والا نه دی پیدا کړی ټول الله پیدا کړلي نو عقلي لحاظ هم تاسې پوهېږئ چې شرک باطل دی دویم یو مسله ثابتېږي هغه د کتاب نه ثابتېږي نو آسماني کتابونو کې آسماني نازل شوي کتابونو تاسو په دلیل کې وښایئ چې د بتانو عبادت د قبرونو عبادت ګڼې جایز دي شي یا د پیریانو او د دیوانو عبادت چې کوم دی د فرشتو عبادت د دې په جواز باندې آسماني کتاب نه دلیل وښایئ چې کوم کتاب کې راغلی تورات زبور انجیل قرآن کوم کتاب کې شته یو کوم نشته دی کتاب کوم دا خبرې نشته نو بیا هم پته ولګېده چې په آسماني کتابونو کې تاسو د بصري ثبوت نشته که مثلا باطله ده عقیده او کار هم خراب دی دریم نمبر د مسالې ثابتولو دپاره چې کله عقلي دلیل هم نشته او د آسماني کتاب کې هم داسې خبره نشته دی نو بیا پکار دا ده چې یو مضبوط مستند روایت سره په هغې باندې پیش کړي چې پلاني پیغمبر ویلی دی او دغه شان ده کې پلاني عالم ویلی دی او دغه قول او روایت په مستند سندونو سره سړی پیش کړي او ویښوي ځکه بې سنده خبره کول هغې خو بیا حیثیت نشته دی نو اثارت چې کوم دی اثارتن همدغه مصداق دغه مطلب دی کوم تفسیري قرطبي ذکر کړی دی تاسو په دې باندې یو مستند قول د پیغمبرانو بیا وښایئ چې کتاب کې حواله نشئ ورکولی نو یو مستند قول د پیغمبرانو بیا وښایئ چې په هغې کې دا خبره چې د بتانو عبادت جایز دی یا د قبرونو جایز دی یا بل شي جایز دی نو لهذا تاسو په درې قسمه دلایلو کې یو دلیل هم نشئ پیش کولی عقلي دلیل هم نشئ پیش کولی ځکه تاسو دا مانئ چې هر څه الله پیدا کړي نقلي دلیل هم نشئ پیش کولی ځکه چې په آسماني کتابونو کې د شرک خبره نشته دی شرک د جواز خبره د سره شته نه بلکې تردید موجود دی او د دغې نه علاوه د پیغمبرانو مستند روایت هم تاسو سره په دې باندې نشته ځکه د پیغمبرانو ټول محنت خلاصه هم دا و چې شرک مه کوئ نو چې کله خبره د دومره دلایلو کې یو دلیل کې هم رانله ثابته نه شوله نو بې دلیله خبره قابل قبول نه مسترد لهذا الشرک مسترد شو الله تعالی وایي ومن اضل او څوک ډېر ګمراه دی ممن د هغه چا نه یدعو چې رابلي من دون الله د الله نه بغیر من لا یستجیب له هغه څوک چې قبلولی ورله نه شي د الله نه بغیر د هغه چا نه دواګانې غواړي سوالونو ته کې جګړه ولې سره قبلولی هم نه شي الى يوم القيامه د ورځې د قیامت پورې یعنی همیشه دپاره یې قبلولی نه شي وهم عن دعائهم غافلون او دوی د هغوی د رابللو نه هم نه خبره دي ځکه بتانو ته څه پته بتان خو رابللو نه پوهېږي قبرونو والا ته پته نه لګي نور بزرګان چې چا عبادت کوي هغې ته هم د دې پته نه لګي زما عبادت لا څوک کوي که نه کوي د دې نه خبر هم نه دي نو الله تعالی د شرک په ابطال کې باطلواله کې یو بل دلیل پیش کوي چې د دومره دلایلو نه وروسته چې درې قسمه دلایلو کې دوی سره یو دلیل هم نشته دی خبره یې دومره باطله ده او د دې نه وروسته بیا هغه چا له رابلي د الله نه بغیر چې هغه وله خبره د سره قبلولی هم نه شي خبر دې هم نه دی او بیا د هغې نه وروسته واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء کله چې راجمع کړل شي خلک د قیامت په ورځ باندې نو شي به دغه د چا چې عبادت شوی دی لهم نه دوی دپاره اعداء دشمنان به شي چا عبادت چې کله هغه به د قیامت پر ورځ شکایت کوي الله تعالی به در کې به شکایت کوي چې د خلکو ظلم کړلی چې زما عبادت یې کړلی ډېره سنګین سزا ورکړه نو هغوی به سره هم دشمني کوي دغه عبادت یې په کار نه راځي وکانو بعبادتهم کافرین او دوی به د هغوی د عبادت نه هم انکار وکړي چې دی نه دی کړی ځکه هغوی ته خبر هم نه دي نو خامخا به انکار کوي چې موږ خو د نه یو خبر نه به یې کړی نو اوس دومره خوارې محنت د بوتانو دپاره د شرک دپاره خپل ژوند ضایع کول خرابول خپل مالونه خرج کول او چې کله ضرورت شي مجبوري شي نو بیا هغه چا چې عبادت کړل هغه د سره بوت انکار دې کوي منې نه بلکې دشمني ورسره کوي نو دې نه ورخه ګمراه انسان بل څوک کېدی شي نو بل ګمراه له دې نه خو د سره شته نه